یو ورور پوښتنه کړې دی چې لکي ډرا کې حصه اخیستل څنګه دي، دا جایز دی او که نه؟ نو جواب دا دی چې لکي ډرا کې حصه اخیستل دا جایز نه دی. په دې کې دوه صورتونه دي. یو صورت دا دی چې تا ته وایي چې موږ ته پیسې راواستوه 1000 یا 1500 یا څومره هم چې وي، موږ به ستا دپاره ټیکټ کټ کړو، هغه بکسې کې به واچوو، بیا که چېرته د ستا نوم وروته نو موږ به تا عمرې ته واستوو، یا به تا ته موټرسایکل دیر کړو، یا به موبایل دیر کړو، یا به واشنګ ماشین دیر کړو. نو دا بالکل ناجایز دی. په دې کې که تا ته عمره ووته نو دا عمره کول تا دپاره جایز نه دی. ته په پردي پیسو عمرې ته لاړې او په پردي پیسو عمرې نه کېږي. او که چېرته موټرسایکل درته ووته یا واشنګ ماشین یا موبایل، دا چې تا راوړه کور ته، دا داسې دی لکه تا کور ته خنزیر راوستل. دویم صورت دا دی چې ډېر خلک بې سامان خرڅوي. بیا چې کله سامان ورنه واخلي نو بیا ورسره ټیکټ کټ کي او په هغې ډابې کې واچوي. نو دا صورت دې وجې نه ناجایز دی چې دلته کوم څوک د سامان اخلي، دې سامان اخیستل مقصود نه دی، نه سامان ته ضرورت شته، بلکې دې مقصود هغه ټیکټ دی، هغه ټیکټ اخلي. دې سامان باندې څه کوي؟ کنې بازار خو ډک دی چې 500 دوکانونو کې نه اخلي، دې نه اخلي، خو مقصود یې هغه ټیکټ دی که نه. او هلته یې تمه وي چې کیدای شي ما د عمرې ټیکټ وځي، کیدای شي واشنګ ماشین راته وځي، موبایل راته وځي، موټرسایکل راته وځي. نو دا دې وجې نه ناجایز دی. نو لکي ډرا کې بالکل حصه مه اخلي، دا جیوري دی.